بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانعام رکو نمبر 12 او 13 بوایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله بشک الله پاک فالق الحب والنوى چون کې د دانې او د زړی د تخم. یخرج الحي من الميت راوباسي ژوندې د مړینا و مخرج الميت من الحي او راوباسي د مړینا راوباسي مړې د ژوندینا. ذالکم الله دا کار ستاسو د الله دی. فانا تؤفکون نو تاسو کم طرف ته ګرځولې کېږئ. فالق الاصباح چون کې دی د سبا. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا او جوړه کړي د شپه وخت د آرام یعنی اطمینان او نور او سپوږمۍ د حساب نښي. ذلك تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب او پوه بادشاه. وهو الذي الله غزات جعل لكم النجوم چې پیدا کړي د ستاسو د پاره ستوري لتهتدوا بها د پاره دې چې لار عمومي په دې سره فی ظلمات البر والبحر په تیارو د وچي او د دریاب کې. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون یقینا بیانو موږ نښې د پاره د هغه قوم چې پوهیږي. وهو الذي انشأكم من نفس واحدة او الله غزات دی چې پیدا کړی تاسو د نفس یونا. فمستقر ومستودع نو تاسو د زید قراری دی او زید امانت دی یعنی د سپارښتنې دی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون یقینا واضح بیان کړی دی مونږ نښې د پاره د هغه قوم چې پوهیږي. وهو الذي انزل من السماء ماء الله هغه ذات دی چې نازل کړی دی د اسمان نه اوبه. فاخرجنا به پس راویستل مونږ په دې اوبو سره نبات کل شیء بوټي د هر څیز. فاخرجنا منه خضرا بیا راوباسو مونږ د هغې نه شین فصل. نخرج منه چې راوباسو مونږ د هغې نه حبا دانې متراکبه قط په قط یعنی یو بل سره نښتي. ومن النخل او د کجورنا من طلعها چې غنچکونه د هغې قنوان دانیة وږي نږدې دي یعنی وږي ځوړند دي. وجنات من اعناب او باغونه دي د انګورو وزیتون او د خونانو والرمان او د انارو مشتبها وغیر متشابه یو شان دي پرنګ یو نه دي یو شان په خوند کې. انظروا الى ثمره وګورئ د میوې طرف ته یعنی د میوې ونې ته وګورئ. اذا اثمر هر کله چې میوه نیسي. وینعه او کله چې پخیږي پخېدو ته هم سوچ وکئ. ان فی ذلکم بېشکه په دې څیزونو کې ستاسو دپاره لآیات لقوم یؤمنون خامخا نښې دي د هغه قوم دپاره چې ایمان لري. وجعلوا لله شرکاء الجن او جوړ کړي دي د خلکو د الله سره شریکان پیریان. وخلقهم حال دا دی چې پیدا کړي دي الله پیریان. وخرقوا له بنینا او جوړ کړل د خلکو د الله سره زامن. وبنات بغیر علم او لوڼه ولا جوړ کړي بغیر د علم نه. سبحانه وتعالى عما یصفون پاک دی ذات الله او ډیر اوچت دی د هغه خبرونه چې دوی بیانوي. مسلسل پکې د شرک تردید دی په دې صورت کې او د الله تعالی د وحدانیت او د قدرت نښې دي ځکه چې دا مکی صورت دی. په مکه کې د خلکو عقیده نه وه نو ځکه په مکی صورتونو کې ټول چې د الله د وحدانیت زیاتې خبرې دي او د آخرت بدیع. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض الله پیدا کونکی دی د اسمانونو او د ځمکې. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه څرنګه کیدی شي د الله سره زوی او نشته دی د هغه د ژوند ملګري. وخلق کل شیء او الله خو هر څه پیدا کړي دي. وهو بكل شیء علیم او الله په هر څیز باندې خبردار دی. ذالکم الله هم دغه الله دی ستاسو ربکم چې رب دی ستاسو. لا اله الا هو نشته بل معبود مگر هم هغه دی. خالق کل شیء فاعبدوه پیدا کوونکی دی د هر یو څیز نو عبادت کوئ د هغه. وهو علی کل شیء وکیل او هغه الله په هر څیز باندې وکیل یعنی ساتونکی دی.
لا تدرکه الابصار نشي موندلی الله لره سترګې، یعنی سترګې الله ته نه رسیږي. وهو یدرک الابصار او هغه الله بیا مومي سترګې، یعنی الله پاک هر څه د الله نظر هر څه ته رسیږي. وهو اللطیف الخبیر او هغه الله باریک بین دی د وړوکي نه وړوکي څیزینې، الخبیر او خبردار دی. قد جاءکم بصائر من ربکم یقینا راغلل تاسو ته رڼاګانې ستاسو د رب د طرف نه. فمن ابصر فلنفسه پس چا چې سترګې وغړولې نو د خپل ځان د پاره فایده وکړه. ومن عمی فعلیها او چا چې بند کړې سترګې نو نقصان په ځان دی، یعنی په د باندې نقصان دی. وما انا علیکم بحفیظ او نه یم زه په تاسو باندې ساتونکې. وکذلک نصرف الآیات او دغه رنګې مونږ بار بار بیانو آیتونه ولیقولو او د پاره دی چې ووایي دا خلک درسته چې دا بل چا نه وایي چې دی د بل چا نه لولي دا سبق. ولنبینه او د پاره دی چې مونږ بیان کو حقیقت لقوم یعلمون هغه قوم ته چې پوهیږي. اتبع ما اوحی الیک من ربک پیروي کوه ته د هغه وحی چې تا ته کېږي ستا د رب د طرف نه پیغمبره. لا اله الا هو نشته بل معبود مگر هم هغه الله دی. واعرض عن المشرکین او مخ وګرځوه د مشرکانو نه. ولو شاء الله کچری غختل الله پاک ما اشرکون نه به شرک کړي د خلکو. وما جعلنا کونه ته مونږ مقرر کړي علیهم په دوی باندې حفیظه حفاظت کوونکې. وما انت علیهم بوکیل او نه ته په دوی باندې وکیل. ولا تسبوا الذین او مکوئ تاسو کنزل وینا هغه معبودانو ته یدعون چې دوی را غواړي من دون الله سوا د الله نه. فیسب الله عدوا بغیر علم پس دوی به ویناو کې الله ته په دشمنۍ کې بغیر د علم نه. کذالک زینا لكل امه عملهم او دغه شان ښکلي ښکاره کړي دي مونږ د هر امت دپاره عمل د دوی. ثم الى ربهم بیا به دوی خپل رب طرف ته مرجعهم واپس شي. فینبئهم بما كانوا يعملون بیا به خبر ورکو دوی ته په هغه کارونو چې دوی کول. واقسموا بالله او دوی قسمونه خوري په الله جهد ایمانهم سخت قسمونه. لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها کچری راغله دوی ته یوه نښه نو خامخا به دوی ایمان راوړي. قل ورته ووایه انما الآیات عند الله بېشکه نښې خو د الله سره دي. وما یشعرکم او څنګه تاسو پوهه کې څوک انها چې بېشکه دا نښې اذا جاءت هر کله چې راهم شي لا یؤمنون نو دوی بیا ایمان نه راوړي. ونقلب افئدتهم او ګرځولي دي مونږ زړونه د دوی و ابصارهم او سترګې د دوی د حق نه کما لم یؤمنوا به لکه څنګه چې دوی ایمان را نه وړو په دې باندې اول مرتين په وړاندې ځل باندې. ونذرهم او پرې د دوی فی طغیانهم یعمهون چې د دوی په سرکشۍ کې دوی حیران او سرګردانه. دلته الله رب العالمین د نباتات حقیقت د الله قدرتونه ښکاره کړي دي. دانه اوچی تخم اوچوي د هغې نه بل شانتې څیز زرغون شي تیغې او د هغې نه ونه او د هغې نه دانه او بنده حیران شي. د الله قدرت ته وګورئ، د غنمو دانې ته وګورئ، د وریجو دانې ته وګورئ. یوه دانه راله الله پیک کړي که نه چېرته زو پیکینګ کوو نو د ټولو نه ګران کار دی که نه چې لرې په سفر ځو چې خدای دا هر څه بس پیک کول غواړي. الله پاک زما او ستا د خوراک انتظام کړی دی، یو دانه یې راله پیک کړي ده. بیا انسان له دا سوچ ورکړی دی چې هغه ترې کټ کړي او بیا ترې شر کړي او بیا یې وړه کړي او بیا یې واغږي او بیا یې پاخه کړي او څومره ښایسته خوراک ته جوړ شي که نه. دا د هغه مهربانه رب قدرتونه نه دي. دغه شان د مړي نه جمدی او د جمدي نه مړی رایستل دا د الله قدرت نه دی. تاسو وګورئ که نه بلکل مړه انډه یې الله ته ښکلی رقیدونکې چرګوړی راوباسي که نه. داسې ډېر مثالونه دي په هغې کې تفصیل کې نشو تللی. لږ ټې شان ته سوچ وکړئ د خپل ژوند ته وګورئ. دغه شان دا چې مړه شو بیا به هم الله پاک راجمدي کوي. دا راله الله پاک دا ښایي راته چې د الله قدرت دی، الله هر څه کوونکی بادشاه دی. دغه شانتې تکه توره شپۍ او سپین سحر تې راوباسي او بیا انور راوخیږي. بیا سپوږمۍ ته وګورئ دا څنګه ښایسته د ورځو او د کلونو حساب الله پاک ما تعالی مقرر کړی دی.
بیا دغه شانتي اوس خو بیا هم رڼاګانې دي او پخوا خو به تورې تیارې وې نو د دې ستورو په رڼا سره د ستورو په دغه باندې به په علم باندې به دوی پوهېدل او لارې به یې د دې نه مقررولې دا لاره دې طرف ته ده دا لاره دې طرف ته ده بیا الله پاک فرمایي چې د هر څه باندې دا خبره دلیل دی چې د هر چه نفس دپاره یو وخت مقرر دی دی به په دغه وخت د ده دپاره د کم ځمکې کم ځای مقرر دی دقې ته به سپارلی کېږي او د الله مخې ته به بیا د قیامت په ورځ حاضرېږو په دې خبره زموږ د ټولو ایمان دی الحمدلله الله دې پې زموږ ایمانونه نور هم مضبوط کړي او بیا ځینې خلک وایي چې د الله سره یا ورسره پیریان شریکوي یا وله د فرشتې لوڼه کړي یا و عیسی علیه السلام نعوذ بالله استغفر الله د الله زوی دی یا ډېر داسې د اولاد عقیده یا د لوڼو عقیده یا څه نو الله فرمایي دا ټول خو ما پیدا کړي دي او دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي بیا الله رب العالمین فرمایي چې زما نظر هر څیز ته رسیږي الله هر څه ویني خو مونږ الله نه وینو او انشاءالله د الله نه امید ساتو چې رب العالمین به مونږ ته د قیامت په ورځ خپل دیدار راکوي او مونږ به خپل رب داسې وینو لکه پاک نبي صلی الله علیه وسلم یو ځلې صحابو ته وفرمایل د څوارلسمې سپوږمۍ وه او په ډاګه ناست وو صحابو ته وی چې دې سپوږمۍ ته ګورئ تاسو ته څه تکلیف شته نو هغه وویل نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ته هیڅ تکلیف نشته هیڅ پرده پکې په منځ کې نشته نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وایي دغه شانتې به تاسو د قیامت په ورځ د خپل رب دیدار کوئ الله دې ما او تاسو ټولو ته د خپل پروردګار دیدار نصیب کی او په دنیا کې دې راته الله پاک د خپل کور دیدار په بار باندې نصیب کی آمین ثم آمین بیا الله پاک دلته بله خبره فرمایي چې د غټې فتنې نه د بچ کېدو دپاره یو ښه کار لکه چې تاسو پوهیږئ چې یو غټه فتنه را روانه ده نو د هغې دپاره د وړې فتنې ته هم تاسو غاړه ایښودی شئ لکه مسلمانانو به معبودانو ته بد رد ووې نو خو مشرکانو هغو له به دونه قار ورغی ایسته به یې نعوذ بالله استغفر الله هغو به الله ته کنځل لکه دې ته به یې سوچ نه کړو چې الله زمونږ هم دی او د دې مسلمانانو هم دی که نه نو الله پاک مسلمانانو ته د صبر او د دغه تلقین ورکوي چې تاسو مه کوئ کنځل مه کوئ معبودانو ته لکه په طریقه باندې خبره کوئ ځکه چې دوی خو نه پوهیږي نو الله خو معبود یوازې ستاسو نه دی خو د هغو معبود دی خو دا بدنصیبې دي نو دوی به الله ته نو وینا او کنځل او غلطې خبرې به یې شروع کړي که نه نو هسې نه چې ستاسو د دې کنځلو په وجه باندې هغوی الله ته کنځل او وینا وکړي نو ظاهره خبره ده تاسو به د هغې سبب شئ که نه نو ځکه تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ لکه د دې مثال داسې و که نه چې په مکه کې څه مسلمانانو چې د هغوی ایمانونه کمزوري وو نو هجرت یې نه کوو نو دې د مکې مشرکینو به څه چل کوو چې دې مشرکانو به د مسلمانانو سره چې به جنګ و نو په جنګ کې به په اولني لاین کې چې وو نو دغه مشرکان چې وو دا هجرت نه کوونکي دوی به د خپل فوج مخې ته به دوی ودرولي وو ځکه چې وی به چې که مسلمانان حمله کوي نو اول به د خپل مسلمانان وجني نو بس مسلمانانو به وجل ځکه چې نه یې وجل نو بیا د مسلمانانو د کافرو نه ګټه نشوه کولی که نه نو ځکه چې غټه فتنه راځي نو خیر دی وړه فتنه بیا خامخا قابل قبول دا پوره تفصیل دی خیر مونږ خو چې عالمان بنده نه نو دا نمونه کارونه بیا نشي کولی که نه ظاهره د اسلامي حکومت کار دی خو دغه شانتي د غټې فتنې او د وړې فتنې خبره ده نو تاسو په دې باندې خپل ځانونه پوهه کوئ او بیا به نبی صلی الله علیه وسلم دا سوچ و چې که چېرته نښه ښکاره شوې ده کفار ایمان راوړي نو الله ورته فرمایي دا ایمان راوړونکي نه دي نښې خو هغو ته څونه ډېرې پرتې دي د کائناتو حقیقت ورته پروت نه دی خو دا ایمان راوړونکي خلک نه دی الله دې زموږ ټولو ایمانونه کامل نصیب کړي او الله دې ټول د هر قسم شرک نه په امان کې او بدعتونو نه آمین ثم